ستړي مشئ، زه عطاالله خان یم. دا مهال په سوات کوکارۍ کلي موجود یم. تاسو چې کم مهنت وینئ، دا مهال دا زموږ د هغې مشرانو دی کم چې هم مزدوري کوي او هم مجبوري کوي. مجبوري څنګه کوي تاسو کتلی شئ. دا لاره کومه چې تاسو وینئ د دې ځای د خلکو وینا ده چې دا د نن نه 8 کاله مخکې جوړه شوې وه او هغه هم په یو غلطه طریقې سره، کم کې چې کرش زیات او شګه کمه استعمال شوې وه. زه په دې لاره تېرېدم نو دا مشران مې تر د نظره شول، کوم چې ډېر په ستړیوالي وجود سره لګیا ول. د دې مشرانو وینا ده چې په دې لاره 40 نه تر 20 کم و بیش محلې ژوند ترلاسه کوي او دا د هغوی غټه لار ده چې پرې هسپتال او داسې نور ضروري کارونه ترلاسه کوي او ډیر نازک مرض والا مریضان پرې هسپتال ته وړل کیږي. د بدو د کبله دا سړک داسې شوی دی کوم باندې چې یو وار مریض لاړ شي نو دوباره هغې حالت نه ښه زیات شوی وي. د دې ځای د خلکو وینا ده چې زموږ موجوده حکومت ته یو عاجزانه سوال دی چې دا لاره برابر کړی شي، موږ خلکو ته تکلیف کم شي. ګرانو کتونکو، دا و د مشرانو د غم نه ډکې خبرې. امید لرم چې حکومت به د دوی مدد ترلاسه کړي. د الله په امان.